السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. دوستانو، د عمران خان د ګرفتارۍ چې کومه آثار دي نو یو ځل بیا راژوندي شو. د هغه د ګرفتارۍ نه به مخکې یو دوه اهم کارونه کیږي. هغه اهم کارونه څه دي؟ دوه یو غټ ګولونه به کیږي چې کله هغه ګولونه وشي نو داسې ظاهریږي چې د عمران خان ګرفتاري به څه شي ممکنه شي. او کله به د عمران خان ګرفتاري کیږي، یعنی باقاعده تاریخ هم چې کوم دی د ذرایع نه مخې ته راغلی دی. د دې نه علاوه یو دویم اهم خبر چې هغه د مردم شمارۍ حوالې سره دی. په مردم شماري چې کوم ده نو ولې شروع شوله، ولې کیږي، د دې په شا باندې څه ګیم دی، هغه ګیم به درته اکسپوز کومه. خو د دې نه مخکې ملګرو زمونږ په ویډیو باندې محنت لګي نو د لایک بټن د سره ضرور دباوهئ، ویډیو د سره ضرور شیر کړئ. خو ملګرو همیشه مونږ یو سوال کوو، تاسو د هغې جواب مونږ ته په کمنټ کې راکوئ. هغه سوال نننی دا دی چې په پاکستان کې خوددار او ایمانداره لیډر څوک دی؟ راځو جي د ټولو نه اوله د عمران خان ګرفتارۍ حوالې سره، چې عمران خان خو تاسو ته پته ده په خپل کیسونو کې چې کوم دی نو اسلام آباد ته باقاعده ځي او تلی هم دی او را روان وخت کې به هغه چې کوم دی نو هم ځي. تاسو ته پته ده د عمران خان د ګرفتارۍ حوالې سره داسې خبرونه راغلي دي چې په هغې نه مخکې به یو دوه کاره کیږي، چې په هغې کې اولنی کار دا دی چې په پنډۍ کې د جیلونو په تعداد کې چې کوم دی نو اضافه وشوه. جیلونه چې کوم دی نو جوړیږي، تیاریږي، ډېر چې کوم دی نو د هغې مقدار سیوا کیږي. اوس څه ورځې وشوې چې په هغې باندې کار سټاپ شوی دی، خو کیدای شي کار پې دوباره سټاپ کړي او ذرایع وایي نه، چې کیدای شي هم بس دغه جیلونه مکمل شوي او دوی خپل کار فاینل کړی او مکمل کړی. نو یو خو د عمران خان د ګرفتارۍ نه مخکې د دغه جیلونو په تعداد کې اضافه کیږي. او دویم خبر چې کوم دی نو دویم چې کومه ګول دی، هغه ګول چې دوی اچیو کول غواړي نو د نیب چې کومه موجوده چیرمین دی نو دوی به هغه بدلی، چې کله نیب چیرمین بدل کړلی شو او د هغه په ځای باندې به څوک راځي، یعنی بل به څوک چیرمین راځي، هغه د آرمي نه میجر جنرل یو ریټایر دی چې 3 سټار جرنیل دی، هغه به د هغه په ځای باندې څه کیږي راځي. ذرایع وایي چې کله هم دا دوه کاره وشوله نو د عمران خان د ګرفتارۍ آثار چې کوم دي نو دا به انتهایي په تیزۍ سره راژوندي شي او د عمران خان د ګرفتارۍ چانس به چې کوم دی نو 90% سیوا شي چې عمران خان دوی څه کړي، ګرفتار کړي. خو اوس بل طرف ته د ذرایع نه او د دې ټولو نه علاوه زمونږ خپله رایه چې کوم ده نو هغه دا ده چې د ملک کومه معاشي حالت دی، سیاسي حالات هم د ملک خراب دي، ملک چې کوم دی نو داسې شوی دی چې تباه او برباد شوی دی. نو په دې صورت کې زما خپله چې کوم رایه ده، تاسو را سره خپله رایه شریکئ چې د عمران خان ګرفتاري ناممکنه ده، امپاسیبل ده، ځکه چې په دې حالات کې دوی ګرفتاري وکړه نو نور به هم د دې سره چې کوم دی نو حالات داسې شي چې ښه به خراب شي، ملک ته به ښه نقصان ورسي. او بل هغه عمران خان چې په هغه پسې IMF چې کوم دی نو وپد راغلی دی باقاعده زمان پارک ته، ټیک شوه، هغه IMF وپد چې هغې ته به وزیر اعظم کالونه کوله، حکومتونو به ورسره رابطې کولې، خو د چا خبره بالکل په هېڅ غوږ یې د هغو په رابطو باندې نه ګرو. خو په عمران خان پسې راغلی دی او عمران خان چې کوم دی نو ګرنټي غواړي، دغه غواړي چې یاره عمران خان په سر باندې موږ تاسو له چې کوم دی نو قرض درکولی شو، نو څنګه دوی به دغه عمران خان چې کوم دی نو ګرفتاروي. نو بل سیټ ته دا قسم امید شته، دا قسم چې کوم دی نو د خوشحالۍ خبر شته چې یاره د دې حالاتو د دې قسم څیزونو په بنا باندې دوی عمران خان نشي ګرفتارولی. خو بهرحال د پاکستان سیاست، د پاکستان د نظام، د حکومت د دې هیڅ قسمه څه پته نه لګي، د دې هیڅ قسمه څه ګارنټي نشته، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. نو په اخره کې ان شارټ ذرایع دا وایي چې کله په 13 جولای باندې عمران خان ځي اسلام آباد ته د خپلو کیسونو د ضمانت د اخیستلو دپاره، نو چانس شته چې په دغه 13 جولای باندې د عمران خان ګرفتاري وکړي. او د دې نه علاوه اخرنی خبر چې کوم دی نو هغه د مردم شمارۍ دی. نو تاسو ته پته ده دوی دا مردم شماري ولې شروع کړه؟ صرف او صرف د دې دپاره چې دوی الیکشن له څه بانه وګوري، څه قانوني بانه ول وګوري او په هغه قانوني بانه باندې دوی الیکشن څه کړي، لیټ کړي. نو صرف او صرف د دې په شا باندې هم دغه وجه ده، الیکشن لیټ کول او مردم شماري د دوی یوه غټه بهانه چې کوم ده نو دا تیاروي. ملګرو که ستاسو د اپډیټس خوښ شوي نو په اخره کې یو ځل بیا یم چې زموږ په ویډیو محنت لګي نو د لایک بټن ګورئ درنه هیره نه شي، که د چا نه هیره شوي نو په اخره کې یې دباو کړئ او شیر ضرور وکړئ او موږ ته د هغه سوال جواب هم راکړئ. په اخره کې خپل ورور شریف اقبال اجازت ورکوي. د الله